أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تیرو آیتونو کی یو خطاب مومنانو تو وشو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، دا یهودیان بس تاسو په دعوت باندې تاسو په دې خواهش باندې تاسو سره ایمان قبول کی دا تم د دین مکوي ځکه چې دی د الله کلام اوریدلې دی یو ډله تیر شوې ده. مخکې تاسو ته بحث کړو چې قالو ارنا الله جهرة، چې د الله خبرې واورېدې نو بیا یې اوس الله را تخکاره وښیه. نو الله پاک ای باندې مرګ راوستو، بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې واپس ژوندي کړو. نو دا هغه خبرې ته اشاره ده. بیا په دغه یهودیانو کې بعضې منافقان دي، د هغې ذکر الله پاک وکړو چې هغې راځي مؤمنانو سره کیني، ورته وایي موږ مسلمانان یو. چې واپس لاړ شي نو مشران یې ورته وایي دې سره مه کښېنئ، او که کښېنئ نو بیا خبرې ورسره هغه مه کوئ چې کومې هغې نه موږ پټول غواړو. هسې نه په قیامت کې بیا دغه زموږ په خلاف په دلیل کې پیش کړي. او بل قسم خلق پکې د هغې ذکر الله پاک وکړو چې هغه امیان دي. ما تاسو ته وضاحت کړو چې یو معنا د دې دا د منسوب الی الام، چې څنګه د مور ماشوم پیدا شي پس نه پوهېږي، نو دام هغه جاهلان خلق دی په یهودیانو کې. او بل یو خبره پکې دا راځي چې نبی علیه السلام ته د امی نسبت شوی دی. نو هغه د امی نسبت نبی علیہ السلام ته د کمال صفت دی چې یو طرف ته یو سړی هغه زده کړه نه کړي، لیکل لوستل یې نه کړي، لیکل نه کولی شي او نه داسې لیکلي خبرې لوستلی شي، د هغې باوجود دومره بهترین کلام او د احادیث مبارکه مطالعه چې وکړي په هغې کې څومره بهترین تعلیمات دي. نو دا د نبی علیہ السلام صفت دی چې زده کړی نه ده کړې دومره بهترینې خبرې کوي. او په عام سړي کې دا عیب دی چې عام یو سړی هغه امی وي او ناپوهه وي، نو هغه دپاره دا عیب دی. پیغمبر دپاره دغه صفت دی. دې وجه نه درود شریف مونږ وایو که نه، اللهم صل علی محمد النبي الامی، نو دا د نبی علیہ السلام صفت دی. نو دغه جاهلانو ذکر الله پاک کو چې آیت شرمانونه کوي، نور پس خبره پوهېږي نه، خو بس چې مشرانو ورته څه ښودلي هغه شانې خبره کوي. د یهودیانو د منافقانو ذکر وشو او ورپسې د امیانو ذکر وشو. اوس پسې الله پاک د هغه پوهانو ذکر کوي چې د دې هغه پوهه خلک هم په ډېرو غټو ګمراهو کې اخته دي او د دې د عمل د وجې نه د دې دپاره هلاکت دی. نو تورات لیکي په خپل لاس باندې او خبرې پکې د خپل طبیعت ورنه نه باسي او بیا دعوه کوي دا الله نازل کړي. نو احکام یې پکې بدل کړي دي، واقعات یې بدل کړي دي، د نبی علیه السلام صفات یې بدل کړي دي. نو هغه کمې خبرې چې دوی بدل کړي هغه د الله کلام پاتې نه شو، د دې خبره شو، هغه د الله خبرې نه شوې. نو دا چیلنج په هغه زمانه کې هم موجود او اوس هم موجود دی چې یو یهودي په دعوه سره دا نشي ویلی چې دا موجوده تورات د الله کتاب، ځکه په هغې کې هغه تحریفات دومره شوي دي، بدلی پکې دومره راغلي چې د هغې اصل هغې وران کړی چې اصل او شکل یې وله بدل کړی دی، د هغې دعوه نشي کولی چې دا د الله کتاب دی. نو داسې قسم خلکو دپاره هلاکت دی. ویل لفظ راغلی دی، نو د ویل یو معنا مونږ کوو هلاکت، او بله معنا یې ده چې دا په جهنم کې یو حصه ده، یو طبقه ده، او دا د قسمه قسم گناهګاران کافران داسې دي چې هغه هغې دپاره تیاره ده. او عام طور په دغه وزن باندې ډېر الفاظ نور راځي
دلته ویلن راغلی دی دا په هلاکت په معنا راځي او بل لفظ ویحن هم راځي ویحن په معنا د هلاکت راځي بل لفظ پکې ویکن هم راځي ویکن دام په معنا د هلاکت راځي انو دا کافران دغه يهوديان چې کوم دي هغه کتاب په خپل لاس باندې ولیکي او بیا وایي دا د الله د طرف نه دی الله وایي دې لپاره هلاکت دی یا دې لپاره هغه ویل کنده ده چې کوم جهنم کې ده او حدیث مبارک کې راځي چې دا نور جهنم په خپل د دې ویل کنده نه په ورځ کې او یا ځله پناه غواړي جهنم وایي چې خدای ما د ویل نه بچ کی چې دا دومره خطرناک ځای دی چې نور جهنم ته پناه غواړي کدا نور جهنم ماغه ته ورشي ناغه ته تکلیف ورشي او بیا دی یو بل غلطه خبره کوله وې تاسو وایي چې تاسو به جهنم ته ځئ ټیک د جهنم ته بزو خو سورځي وینو واچې جهنم ته ځو نه هم دي نه چې د نورو په خلق بشان ته عذاب ملاوي بلکې د ور اثر به مون تر راشي ځان یو خبره جوړه کړو ان چا به تاسو کو تاسو وایي چې سورځي بزو ورځي بسوي نو دي د خپل ځان یو خبره جوړه کړې و وې د دنیا عمر 2000 کال دی 2000 کال دی او د هر 1000 په سر باندې به الله پاک یو ورځ موږ ته سزا راکړي یو هفته سزا هم ده بس به موږ معافي بل دعوی کوله موږ به سلوي خور دي د جهنم ور را باندې اثر کوي یعنی دای ستپ براتر سیدا سینه چې کنه سزا براتر کې ملاوي انو چا به بیا ته پوسو کو چې داولي ودا هغه سلوي خور دي چې کوم کې موسی عليه السلام دغه ته تلو کوه تور ته او زمون نیکونو د څخه عبادت کړو نو بلې ډلې به پکې وي نه دا خو سلوي خور دي نه جوړیږي چې موسی عليه السلام کوه تور ته لاړو دا غي نه پس زمون نه د سامری هغه کالی را ونډه ولا هغه نه بیا څخه تیار او هغه بیا خلکو له دعوت ورکو نه پای خو نه حالت روزي لګیدل دي یو میا شاداب دی بس یو میاش دیو جن ایام معدوده ویلي دي چې سورځي دي پشمار لکه الله پاک چې د روزي حکم کوي نو روزه وي تاسو باندې سورځي پشمار نو موږ یو کم دیر شي دیر شو دی وایو چې دومره روزه په موږ باندې فرض دي انو دا دعوت دی وکړه خو د دې سره د دې په حواله باندې څه دلیل نو نبی عليه الصلاه والسلام ته الله پاک وایي ورته وایا چې سواده د سره الله کړي په دې حواله د الله سره په دې سم معاهده شوی ده کوم معاهده شوی هغه پیش کوي تاسو نه الله وایي چې جهنم ته خو بزي خو څوک بزي دای د پر الله مخکې نه فیصله کړی ده تاسو په فیصله بدلولو باندې دا کار نه کیږي چې کنه الله پاک په تاسو باندې سو انعام په تور باندې تاسو لدا حیثیت درکړی چې تاسو په سزا د نور په نسبت کم ملاويږي دا خو د الله پاک د طرفه اصول مقرر دي دا هغه اصول مطابق چې چا څه عمل کړي هغه شان بدله باغ ته ملاويږي انو زه په دې د وضاحت وکړم راځي جی فوائد ثم راځي به فرض نو دا دته حروف عطف وای یو فادا یو واو دی او ثم دی انو چې دا قسم الفاظ په کوم ځایونو کې راشي نو عموما دا سی وی چې د دې مخکینی خبره سره د دې داسې تعلق وي چې هغه تعلق د دې په خپل منځ کې تړلې وي خو په نتیجې په لحاظ سره د دوړو انجام بل شي یا کله بیا داسې چې هغه مخکینی کم خبره ذکر شوی دا غي سره انجام په دې مستنی کې ما انجام ذکر معطوف علی دغه ته ویل کی نو دا مخکینی خبره چې ذکر شو افتت معون نرا شروع او الا یظنون پوری ذکر شو نو دوه ډلې په هغه باندې ذکر شوی خدا هغه دوه ډلو داسې خطرناک انجام الله پاک ذکر نه کو چې دې لپاره سزا ده خدا واستونه ډله چې دا پوهان خلق دي نو هغه په انتظار چې زمون بارکه سویلې کی د منافقانو خو خبره رااله خو الله پاک ورته سخت خبره او نکړه صرف دای ورته وی چې تاسو پټوي باغیم پویم سخت کار کوي باغیم پویم دغه امیانو ذکر راغی خو هغه تم سزا ذکر نشو
چې زموږ انجام بسي نو پس دغه کسان دی واوري د دې فامانه پکې پس دغه کسان دی واوري چې د هغې انجام به دا راتلونکی د دې لپاره هلاکت دی فویل للذین پس هلاکت دی هغه کسانو دپاره یکتبون الکتاب بأیدیهم چې هغې لیکي کتاب بأیدیهم په خپلو لاسونو ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی چې دا څه دوی لیکلي نو هغې ته نسبت وکړي چې دا الله را لیږلي دي او دا کوي د څه دپاره لیشترو به ثمنا قلیلا لیشترو چې دی واخلي به په دې باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي نو په څه طریقه به په دې باندې پیسې اخستې کله کله به داسې وشوه چې په دې کې به چېرته د غټ سړي بچي یا د هغې سره رشته دار داسې عمل وکړو چې په تورات کې به د هغې دپاره باقاعده سزا مقرر یو حد به وله مقرر لکه غلا ډاکه زنا وغیره د هغې دپاره به یو حد او یو سزا مقرر وه او نو دې به راغی او قاضي ته به پیش شو بچي مې دا کار کړی دی خیال که وګورئ نظر پې وساته د هغې دپاره پکې څه لار را وباسه نو هغه به ورته ویل لار راویستل خو ګران کار دی نو هغې لکه بس چې څه غواړې به ته میلاو شي ته لار را وباسه تاسو له چل درځي نو هغه به وایي چې بس څه چل ول به وکړو خو ته جب را سستول نو هغه به د وخت مناسب چې به څومره ډېر کېدی شو یا هغومره څه به وله ورکړو او نو ده به په دغه کې په کتاب کې مسله وکتله د بجلیګر مولانا صاحب الله دې وبخي دا خبره چې درمیان ورجمال او در ګیدړ شي در څه بلال نو دا لطیفه ده خو په دې لطیفه کې ډېر غټ حقیقت دی یو سړی او ورته راغی څنګه ګیدړ حلال دی که حرام دی نه قطعا حرام دی په دې کې ګوډه سره ګنجایش نشته نو یې مولوي صاحب ستا زوی نور جمال هم مونږ سره وکړه هغه را سره ښکار له چې مونږ تلي وکړه نو هغه را ته ولې زه کتاب وګورم نو بس کتاب کې لیکلي دي چې درمیان نور جمال ہے ادھر گیدڑ شیدڑ سب آ رہا ہے د دې باس را روان دی د خیره دغه به کوو په خپله موخه ختم سوي او نو دا په هره زمانه کې داسې قسم خلک موجود دي چې هغه څه لارې راوباسي او لارې په څه راوباسي چې د دنیا په خواهشاتو پوره کولو یې راوباسي نو دا هر سړی په دغه شارټکټ په لټون کې وي چې په لنډو باندې څنګه به دنیا پیدا کړم او څنګه به هغه ماته حاصله شي څه تکلیف راته پکې میلاو نه شي خو د مولیانو دا او قاضیانو د ججانو دا فرنټ ته راځي او دا نورې پټي هغه نورې پټي چې کوم وي هغه د دې نه ډېرې زیاتې خو پردو کې انشاءالله دغه پردې به م راښکاره کوو د خیره موقع به راځي وله او تاسو به را سره منئ انشاءالله چې ثبوت سره به خبره او نو دلته به دغه سړی چې هغه به په تورات پوهېدو نو دا خبره تورات والا له راتله ځکه چې په هغه زمانه کې فیصلې په تورات کې دي دا تورات والا ځکه راتله نو اوس چې آیین پاکستان باندې څوک پوهېږي هغه له دغه خبرې راځي چې لکه د قانون مطابق به ته فیصله کې ته جج سے بې سببه کرسۍ باندې کښېنې تا ته به دفعات پیش کېږي وکیلان به ته بحث مباحثې کوي تا له پکې لار معلومه وي څه پکې راوباسه نه یې پکې واقع چې بیا راوباسي تجربونه ثابته خبره نو دی له به کسان رالو او په دغه طریقه باندې به دي هغه خبره بدله کړه په داسې الفاظو کې به هغه پیش کړه چې یا خو به هغه سزا کمه شوه یا به یې اکثر هغه بېګناه ثابت کړو نو په دغه طریقه باندې دي پیسې اخېستې په دې باندې نه الله پاک وایي دي پیسې اخلي خو پیسې لږې اخلي که نه دوی لږې اخلي نو مطلب دا شو چې ډېرې اخیستل به ښایي چې ډېرې اخیستیانو کې نه هغه به ښه نو ما تاسو ته مخکې خبره کړې وه چې د الله پاک په نسبت باندې د دې ټولې دنیا حیثیت د ماشي د وزر عمره نه دی الله وایي که دومره د ماشي د وزر عمره حیثیت د دنیا د ما په نظر کې وی نو کافر له یو روپۍ هم نه وی ورکړي دا خو بې حیثیته شی دی ځکه مې کافر له ډېره ورکړې مسلمانان له دې لږه ورکړې ده او نو چې دومره بېکاره څیز دی نو مطلب دا شو چې ټوله دنیا هم سړی د الله د یو حکم په باره کې هغې په بدله کې واخلي دا هېڅ شی نه دی دا ثمن قلیل دی لیشترو به چې دی واخلي پای باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي فویل لهم نو هلاکت دی دوی دپاره مما کتبت ایدیهم مما کتبت په وجه د هغې باندې په سبب د هغې باندې کتبت چې لیکلی دی ایدیهم لاسونو د دوی
وویل لهم او هلاکت د دې دپاره مما په وجه د هغې باندې یکسبون چې دوی کم کسب کوي کم عمل کوي دوی چې کم عمل کوي د هغې په وجه به دوی ته سخته سزا میلاویږي دوی ته به هلاکت سره به دوی مخامخ کیږي وقالو او ویل دوی وویل لهم مما یکسبون د مخکې دی فویل لهم مما کتبت ایدیهم یو خو د هغه بنیاد دی او کار دی چې په هغې پسې اوس ورپسې کېږي نور دغه کوي دا اتباع کوي نو دا چې کوم سړی د چا اتباع وکړه دا په یکسبون کې راغی دا په دغه کسب کې راغی په کسب کې په ده پسې ملګری دی د هغه د کسب نقل یې وکړو نو یو طرف ته خو د کتاب کې خبره لیکلې وه خو د هغې نه خو دومره څوک نه خبر خو چې د هغې لیکلې خبرې مطابق دا عمل هم وکړو نو بل سړي ولیدو چې یاره او دا دغسې عمل ماله پکار دی حدیث مبارک کې راځي که نه من سن سنة حسنة فله اجره و اجر من عمل بها چا د نیکۍ څه کار شروع کو نو هغه د نیکۍ کار شروع کړی ده دی وروسته به نور خلک کوي نو هغه نور خلک چې کوي نو هغې به ځان لم ثواب کېږي خو د اولني شروع کوونکي ته به هم ثواب میلاوي لکه په دې کلي کې د لارې ورانې دي کوڅې ورانې دي په هغې کې څه ګندګي وغیره یې د ملګرو مهم شروع کړی دی نو ابتداءً چې د چا په ذهن کې دا خیال راغلی دی چې یاره دا صفایي کول غواړي نو ابتداءً چې هغه کوم سړي دا خیال راوستی دی و بیا ول عملي شکل ورکړی دی نو د هغه سره دا وروستو کوونکي په د دې وروستو کوونکو سره هغه په اجر کې شریک دی هغه د وروستو کسانو خپل اجر په خپل ځای باندې دی دای په اجر کې څه کمی نه راځي دغه شان که یو کس د ګناه ابتدا وکړه چا د ګناه ابتدا وکړه او هغه ګناه پسې بیا نور خلک ورپسې شو هغه ګناه جاري ساتي نو دا ابتدای چې چا کړې ده نو ده ته به هم د هغه ګناه نه باقاعده حصه میلاویږي بل سړي ته څومره ګناه میلاویږي د هغه ګناهو په خپل ځای باندې خو ده ته به هم هغومره میلاویږي ما به مخکې مثال ورکوم وایي دا زموږ په دیر کې الحمدلله سینما نشته نو که چا سینما جوړه کړه نو هغه به ابتداءً چې سینما چا جوړه کړه نو وروسته چې پکې هر څومره دغه ګناه جاري پاتې کېږي نو بس هغه ته بیا پوره حصه رسي نو اوس خو دا سړي په جب کې سینما ده نو بس دا سړی په خپله د ځان ذمهوار دی په جب کې سینما ورسره ده او هغه په دغه باندې خوشحالېږي ما سره پکې دومره ډیټا ده تا څه خیال صحیح ویم که نه نو دغه دعوې هم کوي فخر پې کوي نو ګناه کول په خپل ځای په ګناه باندې فخر بیا بل خبره ده نو دغه څیزونه دي چې دا په ښه طریقه باندې هم استعمالیدی شي په ناښه باندې هم استعمالیدی شي چونکې زموږ مجبوري دا ده چې دا د دې زمانې سره تړلې خبرې دي د دې نه انکار نشو کولی د دې استعمال هغه زموږ مجبوري ده خو چې کم حده پورې د استعمال اجازت دی او شریعت اجازت ورکوي د موجوده زمانې علما کرام اجازت ورکوي نو هغه انداز باندې هغه چلول پکار ځکه په هره زمانه کې به موږ راهنمایي د هغه وخت د پوهانو د علماو نه اخلو نو الله پاک وایي چې دوی کوم عمل کړی دی نو د هغې چونکې دو درجې دي چې یو د دې کلو خبره ده او بل بیا د دې د عمل خبره چې د هغې په وجه باندې نور هم په دغه عمل راځي وقالو او ویل دی لن تمسنا النار نه به مسه کوي موږ له اور تمسنا مسه کول یعنی اثر وررسېدل چې دا اور په څه فاصله باندې بلیږي نو عموما اوس خو هغه کادې کمې شوې خو په دې کورونو کې به خلکو اور بلوو او نو ابتدا کې چې به اور بلېدو نو خلک به ګونج کېدو چې یاره دا یخني ده نو لږ ساعت پس په هغه تپ دومره راخور شو چې اول به څادر لرې کو بیا به بنین لرې کو بیا به لږه لږه خولم راغلو نو اور به وروستو کېدو اخر کې به بس دی دا اور مړ کوي کمره ګرمه شو نو دا د اور هغه اثر دی نو دوی دا نه وي چې ګنې اور به مونږ سیزي لن تمسنا مونږ ته به د اور اثر را رسي چې د هغې نه مونږ تکلیف قدر محسوس کو چې یاره دا ګرمي مو وشوه یا داسې چې لمبه راته راورسي او سړی لاس تاسو ځای ته لمبه ور ورسي دا بار به یخته میخته چې اوسېږي نو کوټه کې ته تکلیف ونه رسوي نو دغه مس شو هغه اعلی طریقې سره به مس شي وقالو او ویل دی لن تمسنا النار نه به رسېږي موږ ته اور الا ایاما معدوده مګر څو ورځې په شمار نو کومې ورځې په شمار دا یې وضاحت مو وکړو قل ته ورته ووایه اتخذتم عند الله آیا تاسو اخیستې الله څخه عهدا وعده الله سره څه معاهده کړې ده چې که تاسو ته عذاب میلاوېدو نو هغه به درته پوره عذاب نه میلاوي
فلن يخلف الله عهده پس هرگز مخالفت نکی اللہ پاک د وعدے خپلې ام تقولون کن تاسو وای علی الله په الله پاک ما لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ مطلب دا چې د دې د انجام نه خبر په الله باندې دروغ تړئ الله ته د خبرې نسبت کوي چې هغه الله پاک تاسو سره نه ده کړي او نو د عذاب خو تاسو له الله پاک درکوي او چې الله د لکم عذاب درکوي د هغې دپاره الله پاک دې ته محتاج نه دی چې ګنې تا نه به تپوس کوي یا تا سره به دا مکالمه مناظره کوي چې ګنې ته د عذاب مستحق یو که نه دا فیصله الله مخکې کړې چې دا قسم عقیدې ته به دا سزا میلاویږي دا قسم عقیدې ته به دا میلاویږي او دا قسم عمل والا ته به دا میلاویږي دا تقرر د مخکې نه شوی دی څنګه چې په دنیا کې د جرمونو دپاره سزاګانې مقررې چې د دې جرم دا دفن نوم شو او د دې دفعې والا به دا سزا وي ترتیب باندې د سزاګانې ملاویږي بلا من کسب سیئتا بلا او ذیب جهنم ته ورته برسی سوک من کسب سیئتا چچا عملو کو د بدی و احاطت به او احاطو کړه د باندې خطیئته گناهونو د راگیر کو دلره گناهونو د دې په دې گناهونو کې داسې ور ډوب شو چې مکمل پکې راگیر دی او دغه گناهونو کې د ټولو نغټه ګناه د شرک او کفر ده او نو چې کم سړی د کفر او شرک عقیده خپله کړې ده نو د ده دا ټول ژوند د ګناهونو نه تعبیر دی او دغه ګناهونه چې دی کم عمل هم کوي په دنیا کې چې د نیکۍ څه عمل کوي نو هغې خو به ورته الله پاک په دنیا کې ښه بدل ورکوي اوس په دنیا کې ډېر کافران لګیا دي د ښېګړې کارونه کوي د انسانیت د ښېګړې کارونه کوي نو چې کله هم دی الله ته مخامخ شو الله ته وایي چې موږ خو پلانې عمل کړی پلانې عمل هم کړی نو الله به ورته وایي دا بدل مې ته په دنیا کې درکړی اوس دا مونږ چې څه په دنیا کې د الله نعمتونه استعمالو د مونږ د بدن په حواله باندې د بدن نه علاوه بهر نو مونږ ټولو د عقیده چې زموږ سره د الله احسان دی دا زموږ سره د الله انعام دی خو کافر سره انعام د الله پاک ولېږي کافر خو لګیا دی او خو د الله پاک نافرمانی کوي د الله ناشکري کوي د الله پاک نه باغی دی نو چې هغه ته دنیا کې الله پاک دا کم نعمتونه ورکوي نو دا د هغه لږې لږې ښېګړي یا په ښه کارونو د هغه خوشحالي ده په ښه کارونو سره د هغه اتفاق دی نو الله پاک چې هغه له ګیلاس اوبه ورکوي که نو دا د هغه د هغه ښېګړو بدل دی په دنیا کې چې هغه کوم ښه کار کوي دا د هغې بدل دی نو چې څومره ډېر ښه کارونه کوي نو تاسو ګورئ هغې ته الله پاک هغه مال کې اضافه کوي نن لګیا یې ان جی او د خلکو سره ښېګړې کوي نو چې هغه کم ان جی اوز ته دا خلک دا پیسې ډونیټ کوي د هغې په پیسو کې اضافه راځي نورې سوا کوي مطلب دا چې تا دا پیسې ولګولې هلته اوس مې دا نورې درکړې خو مونږ چې یو نو مونږ د الله پاک نعمتونه د الله د احسان په طور باندې اخلو او الله سره احسان کوي هم ځکه چې خلک د خپلو خپلوانو سره احسان کوي د کلمې او د عقیدې په وجه باندې موږ د الله رشته دار یو د الله رشته دار نو رشته دارو کې ځینې نږدې او ځینې لرې نو په دغه نسبت سره چې څوک د عمل په لحاظ سره کمزوري دي د الله لرې رشته کې دي چې څوک نږدې دي بل مطلب ته وانخلئ چې د الله پاک ګنې څه هغه مطلب نه دی دا د عقیدې او د روحاني حوالې سره رشتې دي چې دغه رشتو په حواله باندې موږ د الله پاک سره تړلي یو او کافران د الله نه جدا دي نو هغې ته چې دنیا کې څه میلاویږي نو هغه د هغې د هغه نیکو اعمالو د نیکو خیالاتو نتیجه ده او چې هلته هغې ووایي چې ما خو ومه د امریکې ومه د برطانیې او په ډیرۍ کې مې کوڅې پخ کړې وې او خلکو نه مې بور کړی او د اوبو انتظام مې وله کړی او ما جوماتونو سره مې لیټرینونه جوړ کړي نو الله وایي چې دا ښه ته په دې دنیا کې ګرځېدې او سیلونه دې کول او خوراکونه دې کول او کپړې او هر څه درته میلاوېدلې په دنیا کې په مزو چرچو کې هغه د څه نتیجه وه خو د دغه وکړه تا د خلکو سره ښېګړې وکړې بدل د دنیا کې میلاو شو او چې مونږ ته خبره شي نو مونږ ته به الله پاک دغه نه وایي چې دا تا سره مې دا کړي دا د پلاني عمل نتیجه ونه دي هغه مې سره احسان کړی او عمل چې د کوم کړی دی بدل راشه اوس واخله د رشته دارو سره به داسې رویه ساتئ نو الله پاک وایي چې دا تاسو کم خلک گمراهان دي کافران دي هغه به جهنم ته ځي خو چې کم سړی په ګناهونو کې راګیر شوی دی او مکمل پکې پټ دی نو عقیده هم غلطه ده او اعمال هم غلط دي نو د هغې لپاره فیصله شوې ده فاولئک اصحاب النار دا کسان ملګري د اور دي هم فیها خالدون دوی به په دغې کې همیشه وي همیشه به دوی په دې جهنم کې وي
نو الله پاک فیصله کړی د دې لپاره چې دی به همیشه په جهنم کې ځکه کدی همیشه په دنیا کې وای نو همیشه به کافرانو دا د الله په علم کې دا الله په علم کې دی په پزړه کې اړو دا فیصله راتله چې کنه موږ د ایمان قبول کو یا د الله د حکم مطابق د خپل ژوند تیر کو او نو دا د قران مجید یو طرز روان دی چې کله کافرانو ته تخویف ذکر شي یا روانه ذکر شي نو متصل پسې الله پاک مؤمنانو ته بشارت ذکر کوي چې تاسو یریږئ ما دا چې سخت خبرې کوم او د سزا ذکر کوم او نو دا د کافرانو لپاره دی دا د پردو خلکو لپاره دی تاسو خو مخبل یا نه تاسو لپاره د نیکو په وجه باندې د ایمان په وجه باندې الله پاک تاسو لپاره جنتونه تیار کړي دي نو دوه خبرې دي ایمان او عمل صالح ایمان او نیک عمل نو دا دواړه شرطونه چې کله پوره او نو بیا به دا وروستنۍ خبره اله ثابتېږي فاولئک اصحاب الجنه چې صرف ایمان او عمل صالح ورسره نه عمل صالح ورسره بیخي نه نو تاسو اورېدلي تبلیغي حضرات بار بار تاسو ته وایي چې سړي صرف کلمه قدر ویلي یو ځل به جنت ته ځي یو ځل به جنت ته ځي نو کلمې ویل مطلب دا چې عقیده صحیح عقیده خپله کړي او زه کله کله مثال ورکم د یو سړي تا ته ووایي چې تاله مې دعوت درکړ دعوت مې درله کړی دی راشه او تا ته پته یو سړی د زړه نه ښه دی دعوت به ښه دعوت کړی ده به ښه دعوت کړی او هغه ته په لاره کې کسانو درولي کوتکونه ورسره در باندې راکېږي او ښه سم د شنه صحابه کي او بیا چې څومره د والو دغه کېږي هغه در سره وکړي او بیا د ښه په احترام او په عزت باندې لاسونه ونیسي او بیا د هارونه واچي او استقبال دې وکړي او بیا دې دسترخوان ته کښېنئ چې راځه اوس خوره هلکه ته وایې چې زه لاس نشم خوځولی خوله نشم خوځولی څه ځای م را پکې روغ پرېښودی نه دی زه څنګه خوراک وکړم او نو چې مؤمن په جهنم کې ورید شي ورید شي او بیا یې راوړي جنت ته نو هغه شی اگر دغه یو خبره شته کنه بهرحال د الله احسانات انعامات بے شمار دي الله پاک به دغه سزا چې دی ادنا جنتی ته میلاو شوې ده هغه به دنه داسې یېره کړي کنه داسې یېره کړي لکه چې داړو جهنم لیدلی نه دی حدیث مبارک کې راځي که یو سړی په جهنم کې په سوونو کاله تیر کړي او صرف د جنت په دروازې وردن نه کړي نو دی به وایي چې ما جهنم لیدلی او که په سوونو کاله په جنت کې تیر کړي خدای وکړه دا الله پاک جهنم ته ورولېږي نو داسې به تېر شي چې اړو سره مې جنت لیدلی نه دی نو سزاګان هم د الله د تصور نه بهر دي او انعامات هم د تصور نه بهر دي نبی علیه السلام فرمایي لا عین رأت دا نعمتونه دي که عذابونه دي نه سترګو لیدلي دي ولا اذن سمعت نه چېرته غوږونو پوره بحث اورېدلی دی پوره بحث مونږ اورو قرآن کې اورو چې دا جنت داسې دوزخ داسې حدیثو کې راځي خو پوره بحث یې چا نه دی اورېدلی ولا خطر ببال بشر د انسان په زړه کې د هغې تصور هم نشي تېرېدی جنت به څومره ښایسته وي ما ورته د هغې باره کې یو نقشه جوړولی شو خو به زما سته هغه تصور چې دغه ښې نه ښې نقشې ته ورسي د هغې نه هم ډېر بهترین وي الله پاک دې د جهنم نه پناه راکړي د جنت مو د الله مستحق جوړ کړي خو عمل به د څه دپاره کوو جي دا د تصوف سبق دی رابعه بصریه رحمه الله ای به د شپې ډېر زیات عبادت وکړو کله کله به 1000 نفل وکړو 1000 رکعته نفل به وکړو نو بیا به یو دعا غوښته وی به چې الله ماله په دنیا کې په دې عبادت باندې څه راکړي هغه کافرانو نه ورکړه په دې عبادت چې ماله په دنیا کې څه راکړي هغه کافرانو له ورکړه په آخرت کې چې په دې عمل باندې ماله څه راکړي هغه مؤمنانو له ورکړه نیکبخته نو ځان له څه غواړي نو وی ځان له دا غواړم چې په دنیا کې ما ته ستا د محبت درد راکړه او په آخرت کې راله خپل دیدار راکړه دا د بزرګانو نیت نو جی دا د بزرګانو نیت دی دا د هغوی سبق دی چې تاسو په نیت کې دا راولئ چې زه دا کار دې دپاره کوم چې الله خوشحاله شي بس نو چې الله خوشحاله شو هر څه بیا زمونږ دی نو بیا جنت هم زمونږ دی او د الله دیدار به میلاویږي هر څه میلاویږي نو هر نیک عمل چې کوو هغې کې به نیت دا وي چې دا دې دپاره کوم چې الله خوشحاله شي دا ګناه د دې وجې نه کوم چېرته الله خفه نه شي دا دوه ټکي ځان سره یاد کړئ نیک عمل د دې دپاره کوم چې الله خوشحاله شي دا بد عمل د دې وجې نه کوم چېرته الله خفه نه شي نو که دا یو سبق مونږ واغستو که نه جنت به په تصور کې نه راځي خدای به راکوي
د جنت نعمتونو هم تصور کې نه راځي خدای به راکړي ځکه خدای هم خوشاله کړی دی نو نیت به د الله خوشاله ولوي اخوا چې څه هغه به الله د خپل طرفه ورکوي نو د هغې دپاره شرط د دوه څیزونه دي ایمان دی او عمل صالح دی نیک عمل دی هر هغه عمل نیک دی چې په هغې کې د الله پاک د حکم اتباع وي او مخلوق ته پکې څه تکلیف نه وي هر هغه عمل نیک دی چې په هغې کې د الله د حکم خلاف ورزي نه وي او مخلوق ته پکې تکلیف نه وي نو چې مخلوق ته پکې تکلیف نه وي او ته په دنیا کې داسې عمل کې چې پای باندې ځان له فایده حاصلې نو دغه هم نیک عمل نو سړی حلال روزي خپلو بچو دپاره ګټي نو په دې کې د الله څه پیدا ده خپلو بچو له ګټي نو دغه وخت به دې په نیکۍ کې حسابېږي باقاعده خو چې په حرامو پسې ورپسې شوي نو هم به د محنت ضایع کېږي هم به د وخت تپوس کېږي هم به د صحت تپوس کېږي هم به د پیسو تپوس کېږي دا په حرامو ولې پیدا کړي دا ټولې خبرې پکې نظر کې ساتل والذین آمنوا کسان چې ایمان نه راوړي دي وعملوا الصالحات نیک عملونه کوي اولئک دا کسان اصحاب الجنه دغه ملګري د جنت دي هم فیها خالدون دي په دې جنت کې همیشه وي او نو بس نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا جهنميان جهنم کې جنتیان جنت کې او چې دا کم مؤمنان جهنم ته تلي د صفای لپاره اخ مسلمان زنګ شوی کنه جهنم ته بس صفای لپاره ځي او چې کم جهنم ته صفای لپاره تلي او اغیم واپس الله پاک جنت ترا ولی اصحاب الاعراب بحث بمخ کی راضی چې اغیم جنت ترا داخل کی او نو بس دغه ځای کې با اعلان وشي چې خلود لا موت تاسو به همیشه جنتیانو مرګ نشته دی نه بس جهنميانو ته هم دغه ویل شي چې همیشواله د خاص لپاره او مرګ پکې نشته او نو بس دی نه بس به دواړه طرف مطمئن شي جنتیان اب مطمئن شي چې بس مونږه د خطرې نه ووتو او جهنميان ابو مایوس چې و زموږ چغې وار هغه بیکاره دي خو بس پراته به وي جهنم کې الله دې امان راکړي بس دی فویل نو پس هلاکت دی للذین کسانو دپاره یکتبون الکتاب بایدیهم چې لیکي کتاب په خپلو لاسونو ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی لیشترو چې واخلي به پای باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي فویل لهم نو هلاکت دی دې دپاره مما کتبت ایدیهم په وجه د هغې باندې چې لیکلي دي لاسونو د دوی وویل لهم او هلاکت دی دې دپاره مما یکسبون په وجه د هغې باندې چې دوی کم کسب کوي وقالو ویل دوی لن تمسنا النار هرګز به نه رسېږي مونږ ته اور الا ایاما معدوده مگر سورج پشمار قل ورته ووایه اتخذتم آیا تاسو اخیستې ده عند الله عهدا الله سره وعده معاهده فلن یخلف الله پس هرگز مخالفت نه کوي الله پاک عهده د وعدې خپلې ام تقولون کنه تاسو وایئ علی الله په الله پاک ما لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ بلا او زی به جهنم ته من هغه څوک کسب سیئة چې عمل یې وکړو د بدۍ و احاطت به او د باندې راګیروالی وکړو احاطه وکړه د باندې خطیئته گناهونه د ده فاولئک دا کسان اصحاب النار ملګري د اور دي هم فیها خالدون دي په دغه جهنم کې همیشه وي والذین آمنوا کسان چې ایمان نه راوړي وعملوا الصالحات نیک عملونه کوي اولئک اصحاب الجنه دغه ملګري د جنت دي هم فیها خالدون دي په دغه جهنم کې همیشه وي په جنت کې همیشه وي اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يوم الګری خپل سم مسلې د پاره وینا کړې دعا ورته وکړه الله پاک مشکل حل کی سم مشکلات ورته الله پاک مشکلات حل کی الله پاک دا ملګری چې څومره لوډ سپیکر باندې اوري یا موبایل باندې ګوري الله پاک دا کورونو کې ذاتی طور سم مشکلات بیماری تکلیفونه الله پاک آرام او راحت باندې بدل کړي او مسائل حل کړي دې مجلس کې چې څومره ملګری ناس دي الله سره شرعي حاجات د خپل خدانو نه پوره کړي وصلی الله تعالی علی خیر